الرحمن الرحیم وقال الشیطان ابوی شیطان لما هر کلا قضی الامر چې فیصله وشي د جنت او د دوزخ ان الله وعدکم بشک الله تاسو سره وعده کړی و په دنیا کې وعد الحق چې رښتونی و ووعدتکم او ما چې کوم وعده کړی و فاختلفتکم زی په خپل خلاف کوم وما كان لي عليكم من سلطان زما خو پتا زبان هیڅ زور نه چلیدو الا ان دعوتكم صرف تاسو ته وسوسه چولا فاستجبتم لي تاسو قبلولا فلا تلوموني اسما ملامت کوي ولوموا انفسكم ځان ملامت کوي وما انا بمصرخكم زستاسو فریاد اوریدون کې نیما وما انتم بمصرخي او نتاسو زما فریاد اوریدی شي انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل زد هر سنه انکار کوم چې تاسو ز شریک کړی ام پاغي کې ان الظالمین لهم عذاب الیم بشک د ظالمانو د پاره به عذاب دردناکی وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها او داخل بکړي شي مسلمانانو لره جنت ته باذن ربهم د الله په حکم سره تحیتهم فيها سلام او دې ته به د هر طرف نه خوش آمدیدي الله پاک د انسان په ذهن کې او بیا خاص کر د مسلمان په ذهن کې لږ غونډه کې د میدان حشر نقشه راولي الله پاک وی چې کله په میدان حشر کې حساب کتاب وشي جنتیان جنت ته او دوزخیان دوزخ ته روان شي نو شیطان به خپل یو اخیری خطاب وکړي دا به د شیطان اخیری خطبه چوب وي احادیثو کې راځي دته به د اور منبر هغه جوړ کړی شي او دې به د اور هغه منبر ته وخیږي او دوزخیانو ته به خطاب وږي وقال الشیطان شیطان به ورته وي لما قضی الامر کله چې فیصله وشي دا به لومبنۍ فیصله اخیری بني اخیری خو به هغه چې د مرګ د ګډوري په شکل کې راوستي شي پس دا هغې نه چې اخیری کلمه ګو چې صرف کلمې ویلي په مقصد هم نه پوهېږي هغه د دوزخ نه راویستي شي دا به هغه لومبنۍ ځلي چې کله جنتیان او دوزخیان چې په هغې کې به ګنهګاران مسلمانان به ګنهګاران وي هغې به دوزخ ته داخل شي نو هغې به ټول شیطان ته راغونډ شي هغه ته وایي مونږ خو ستا عبادت کړو ستا منلې وه په هر څه کې مو ته مشر ګڼلی وي تاسو کولی شي نه هغه به منبر ته وخیږي او خطاب به شروع کړي ورته به وایي ان الله وعدکم وعد الحق د دې خبرې زه اقرار کوم او تصدیق کوم چې الله تاسو سره یو وعده کړې وه چې قیامت به حساب کتاب به او د ذرې ذرې حساب کتاب به یو انصاف وي وعد الحق بالکل رښتونې وعده وه ووعدتکم ما مو وعده کړې وه فاختلفتکم زه خپلې وعدې نه خلاف کوم انکار کوم ما چې د سره څه وعدې م کړي دي زما هېڅ اختیار نشته زه بې اختیار یم زه ستاسو هېڅ په کار نشم راتلی وما کان لي علیکم من سلطان ځکه چې زما په تاسو زور نه چلېدو د دنیا قانون خو هم دا وایي چې به یو کس سره خبره کوي نو یا به ګواهان راولي یا به سټام لیږي یا به سره د چا په مخ کې کښېني یا به ورته مخامخ راځي زه تاسو لیدلی تاسو ما پېژنئ زما به تاسو څه زور و په کوم قانون تاسو زما نه ګیله کوئ او په کوم قانون تاسو په ما باندې نن سبا اعتماد ساتئ چې دوی به موږ راواړي زما خو تاسو باندې څه زور نه چلېدو الا ان دعوتکم فاستجبتم لی بس دعوت مې در کړی دی امام کبیر کې امام راضي صاحب وایي وسوسه مې در اچولې ده او تاسو فاستجبتم لی تاسو قبوله کړې ستاسو خوښه شوې ده قبوله کړم نو ما خو تاسو د لاسه نه یې نیسلی نه مې درته پسې ثبوت او دلیل پیش کړی دی فلا تلوموني ولوموا انفسکم ما مه ملامته کوئ چې تاسو زما عبادت کړی دی زما منلی دي او زما په وجه تاسو دوزخ ته ځئ نه لوموا انفسکم ځان ملامته کړئ دشمن چې ته دشمن ته سمه لار خولی ده او الله پاک تاسو ته ویلو چې دا شیطان چې کوم دی دا ستاسو ښکاره دشمن دی انه لکم عدو مبینا الله ورته ښکاره اعلان کړو او تاسو بیا په ما اعتماد کوئ
دا ستاسو څنګه عقل دی الله وایي یو خو به اسیم په عذاب کی بل د چا نه چې توکل هغه به ملامته کی چې تاسو خو د عقل خاوندان وي دشمن ته سمه لار ښیي چې تاسو زمانه توکل کوله نو ولوموا انفسکم ځان ملامته کی وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی زه نه ستاسو فریاد رسیم او نه تاسو زما یې نه تاسو زما دپاره څه کولی شئ او نه ستاسو دپاره څه کولی شم ځکه د دې وجه دا ده چې د پیغمبرانو او د علماو چې د هغوی وارثان دي د هغوی ښکاره ثبوت او دلیل عقلي او نقلي دواړه هغه موجود لکه د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام په دور کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ مسجد نبوي کې ناست یو یهودي راغی او ځان سره د کجورو اډوکي راوړو داسې یو چونګ اډوکي راوړو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ته وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دا اډوکي به راوړي د کجورو کچری ته دا نن وکړې سبا دا ونه شي او میوه ونیسي زه در باندې ایمان راوړم زه تسلیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اډوکي واغست دې په زړه کې خوشحاله شو چې ځکه خیري کار وشو کجوره خو چې میوه نیسي نو چې ډېره زیاته نره کجوره وي نو 20 کاله پس میوه نیسي او پیغمبر علیهم الصلاة والسلام زمانه اډوکي واغست مقصد دا دی زما خوله کولو شوه سبا به دا څنګه ډکې کېږي او دا به څنګه میوه نیسي بس زه به ووایم چې وګوره دا هغه پیغمبر و چې دا ویې کولې زه به ورپورې ټوکې مسخرې وکړم په خوشحالۍ پیغمبر علیهم الصلاة والسلام سره روان شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی راځئ صحابه ته وی راځئ چې وی کوو روان شو د مسجد نبوي نه لغون ته کبار ځای ولا وکنهستو پای کې اډوکي ور واچل خاورې پرې راواړه واپس رال دې کور ته لاړو چې کور ته لاړو سملاستو ذهن کې خیال راغی چې دا خو هغه دومره زیات په اعتماد واغسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم کچره واقعي دا هغه آخري نبي خو دا په سبا کجوره شوې ده به مې ومونځي نو زه به د پلار د قدیم څنګه پرېږدم دا خو ډېر ګران کار دی اوس څه چلو کوم سړي سره غم شو راغی هغه ځای وکنهسته کجورې اډوکي واپس وویسته وایي چې تخم یې نه وي نو کجوره به د کم طرف نه راوخېږي او واپس لړو سر ډېر په خوشحالی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام محفل ته راغی کېناست پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه دی خیال دی ځو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې راځئ چې ځو چې هغه ځای ته ورسېده ښه مزېداره کجوره وه میوې نیسلې وې او څه پکې ډېر پوخوالي د وجې نه ښکته را پرېوتې وې یو 15 دانې پکې ښکته را پرېوتې وې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ته نه یو راواغسته ناغلی ورکړه یواله وسکه که ده خو یې په خپله وعدې به ټینګې هغه اریان دریان شو لاسونه یې ودانه ورتله لاسونه یې رپېده صحابه ورته هم کتو صحابه مریان وو چې څه چل به کېږي چې هغه وسکله پای کې اډوکي نه و بغیر اډوکي وه او ذایقه یې داسې وه چې هغه اډو چې ته سکلې نه وه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم منم خو دې کې اډوکي نشته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته موسکی شو اډوکي ورته واپس وړي اډوکي به د کوم طرف نه راشي داسې یو عجیبه پیغمبر وی اډوکي خو دې ته واپس وړي دغې کجورې ته اوس هم یا سهل یا سقل وایي دا په مدینه کې عامه میلاویږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د معجزې کجوره ده او چې ته ورته ووایې بغیر اډوکي کجوره راکړه هغه اوس هم هلته میلاویږي د هغې اوس هم هلته کې هغه پیداوار شته دی هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قدمونو کې کېناسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما د پلار نیکه په دین باندې زه بالکل لعنت وایم صحیح پیغمبر دی چې بغیر د تخم نه دې راوخېږو پای کې تر اوسه پورې اډوکي نه کېږي الله به کوي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام داسې ښکاره بهره ثبوتونه ودي ته رال او د هغې نه باوجود دې هغه نه منل او چې شیطان به ورته ووایي دا کار وکړه په دې کې دنیایي فایده را په دې کې دا فایده را دا فایده را د دې به صرف ذهن کې خیال کا درې راغی شیطان به ورته ووایي ولوموا انفسکم د لږې فایدې دپاره زما خبره منلې ده بغیر ثبوته بغیر لیدلو نو ما سره ملامته کې انی کفرت بما اشرکتمونی زه کفر کوم زه انکار کوم دلته کې د کفر په معنی انکار دی زه انکار کوم بما اشرکتمونی چې تا زه شریک کړی د الله سره من قبل مخکې دا بوتان د دې مثال خدا او دا خو زه شریک کولم دا سیده خو تا ماته کوله زه د ټولو نه انکار کوم ان الظالمین لهم عذاب الیم الله به کوي ظالمانو دپاره به دقه شان دردناک عذابي ظالمان به همیشه دپاره په عذاب کې د عیسی علیهم الصلاة والسلام نه پس دا معجزات چې کوم او بیا خاص کر چې کوم دي نو مبشرات چې دا خوبونه لیدلو دا به ډېرو
بیا د پیغمبر علیه السلام په دور کې هم د دې تسلسل د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه ډېر زیات پس په دې هندوستان کې یو پیرا یو واقعه راله یو مختصره غونته یو درې دوستانو هغوی ته چا وویل چېره د دې هندوستان کې یو ځنګل دی د دې ځنګل خول د ډېرې ګڼې دي دې نه بار یو غر دی او په هغه غر کې سونه ده هغه درې واړو صلاح وکړه چې بھائی زو به دا زندگی به بدلو دیونه دا سونه چې کومه ده دا به مو درې واړه روان شو چې د ځنګل نه ووتو نو د ځنګل نه بار یو جوپړه غونته وه یعنې موږ ورته جونګړه ووایو جونګړې ته چې اریان شو چې په دې ځنګل نه اخوا جونګړه څه کوي دا خو چې کوم دی نو ټول خطرناک ځنګل دی اخوا دې غرونه دي چې هغې ته ورننوته پای کې یو بابا ناست و بابا خپل عبادت کو دې درې واړه دوستان لړو تږي شوي مو پې اوبه مو څکولې روټۍ پې مو خوړله ورته د توحید په باره کې ډېر زیات ذکر وکړو دوی ورته د خپل خبرې نه خبر که شعر دغه شانې مونږ سونې پسې روان یو سر وختي راوتي یو او داسې مو اورېدلي دي هغه ورته دا ووایي چې د دنیا دا سونه هېڅ شی نه دی سونه به تاسو له څه پیدا درکړي آخرت کې به دا کېږي دا به کېږي دا به کېږي پوره تبلیغ یې ورته وکړو نو چې دوی د مره دمه شو نو دوه کسان ترې روان شو هغه یو کس بابا سره پاتې شو هغه نورو ملګرو ورته ډېر وویل بس ته وی راځه وایي موږ په یو مقصد باندې راوتي یو موږ به ګورې راوړو ته به بیا به لاسونه مروړې موږ سره لاړ شه هغه ورته ویل باباجي دا خبرې را باندې ډېرې ښه لګېدلي د آخرت دا خبرې نه دي دا را باندې ښه لګېدلي بس تاسو چې واپس راځئ په ما راشه به زه به سره ځم خو زه تاسو سره نه ځم مختصر دا هغوی ته یې لړو د آی غاړې واپس راړو ځان سره یې سونه بلا شی رااغستې وه او بیا جونګړې ته راننوت او دې ډېر ملامته کو چې ګوره ته یو باباجي ته کېناستې تا څه زده کړه ده سره نور څه دي خو بس تش تبلیغ درته کوي خبرې اترې درته کوي په خبرو اترو باندې ته خپله زندګي خرابه کړه او اخر د باندې دوره زور ولګو چې سړي له ذهن واړو او ته موږ اوس دا وکړو دا وکړو زمونږ دنیا خپله شوه دا شوه هغه شوه بس اجازه دی موږ کلي ته لړو دی ورته وایي زه نه درځم زه باباجي سره ناست یم د ده خدمت به کوم بس چې هغې لړ باباجي ته اندازه ولګېده چې سړي له خو په زړه باندې ارمان پرېښودو او ذهن یې وله ګډ وډ کړو هغه ورته وایي یاره زما لږه تقاضه ده زه داسې ورځم بیا تا ته خبره کوم بیا راځم بیا راته خبره کوم چې دا دې څه وکړو یې ورته وایي ښه داسې لغونته کې بار لړو نو هغه اواز ورکړو چې یاره دلته خوا وشه چې کوم دی نو د طهارت دپاره څه شته نه یعنې لوټه راله راوړه د استنجا دپاره لوټه راوړه دی ور روان شو جي وي درلم تاریخ لیکي وي چې د به څه څیز له ګوتې واړې به د سرو کېدو یو لوټې له به د سرو شو بلې لوټې له باباجي به دلته چغې وایي زما حاجت دی راته څه کوې ما سره خواږې نشته لوټه را سره نشته زر راله راوړه دی ورته وایي باباجي عجیبه کار دی چې کوم څیز له ګوتې واوړم هغه د سرو کېږي نو زه تا له لوټه کوم ځای ګورم او په سرو باندې خو طهارت حاصلېږي نه باباجي را پاسېده راغی ورته وی زما مقصد دک کو چې ما تا ته خول چې دی په کوم څیز پسې لړو نو هغه د دوره حقیر څیز دی دوره ناقابل اعتماد څیز دی چې ته به طهارت هم نشي حاصلولی دک شانتې به ناست دی په سرو باندې چا اودس ماتې کړی دی او چا پې صفا کړی دی او د دې خاورې نه موږ پیدا یو د دې خاورې په وجه باندې ته خپل مالک رضا کولی شي ته به طهارت حاصلولی شي نو مقصد دا دی دا مستقل څیز دی او دغه عارضي څیز دی چې هغه د هېڅ پیدې نه دی نو ته په هغې پسې خپې بس هغه ودوي چې زه ورپسې نه یم خپه ما ته اوس حقیقت ښکاره شو وایي 20 کاله یې ورسره تېر کړو په هغه جونګړه کې ورسره 20 کاله تېر کړو او چې کله د 20 کاله پس د هلته نه راووتو نو د هندوستان یو لوی ولی الله شو چې په محبوب الهي باندې یادېږي نظام الدین اولیاء رحمه الله هغه نظام الدین اولیاء رحمه الله شو او چې کوم باباجي ناست و هغه فرید الدین گنج شکر فرید الدین گنج شکر هغه باباجي چې هغه هلته کې په جونګړه کې ناست او نظام الدین اولیاء د هغه نه چې هغه دنیا په ځای باندې پرېښوده او آخرت یې واغستو د هغه نه یو داسې عجیبه انسان جوړ شو
چې د هغه په وجه باندې په لکونو باندې هندوان مسلمانان شو او د هندوستان بادشاهان هغه هم چې کوم دی نو د هغه مریدانو. الله پاک وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو اصل سیس په ایمان کې دی. د شیطان چې کوم مرګري شي شیطان به نه انکار وکړي او چې کوم خلکو د دنیا په لته والي د هغه وخت نو ادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم. مسلمانان به جنت ته داخل شي د الله په حکم سره. د الله پاک خصوصي انعامات به وي تحیتهم فيها سلام او د هر طرف نه به خوش آمدیدي. بس غمونه پاتې شو پریشانې پاتې شوي عملونه پاتې شو بس اوسې ثوابونه دي اوس د هغې جزاګانې دي. الله وایي چې کوم مقصدي ځای ته داخل شو هلته کې برادر لپاره بیا د غم خبر دي. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الشیطان لما قضی الامر ابوی شیطان کله چې فیصله وشي د عذاب او د ثواب ان الله بشک الله وعدکم تاسو سره وعده کړی وه وعد الحق وعده رښتونې وه ووعدتکم ما وعده کړی وه فاختلفتکم زه خلاف کوم ما د دروغو وعدې کړې وې وما كان لي عليكم من سلطان زما خو په تاسو زور نه چلیدو الا ان دعوتکم خو وسوسه مې اچولې وه فاستجبتم لي او تاسو قبوله کړې وه فلا تلوموني پس ما ملامت کوي ولوموا انفسکم ځان ملامت کوي وما انا بمصرخکم زستاسو فریاد رس نیما وما انتم بمصرخی او نتاسو زما فریاد اوریدي شي انی کفرت ز انکار کوم بما اشرکتمونی چې تاسو شریک کړو من قبل مخکی ان الظالمین بشک ظالمان چې دي لهم عذاب الیم دای د پر عذاب درناک دی وادخل الذين امنوا داخل بکړي شهغه کسان چې ایمان یې وروړي او عملوا الصالحات او نیک اعمال کی جنات باغون تجری من تحت الانهار خالدین فیها شروانی به دونو دلاندې ولی سلور قسمه باذن ربهم په حکم درب سره بداخل شي تحیتهم فیها سلام او د هر طرف نه په خوش آمدید او امنی. وقال الشیطان